چې مونږ خو په منونو باندې په هغه باندې چرسه هیروین نیسو خو اصلي جهاد چې کوم دی دا آیس دی دا ایچ سی پیلز دي چې کوم مونږ معاشرې کې واړه ماشومان دي ورونه دي دا استعمالوي. چې 13 kg دا کیمیکلو هغه کې مختلف شیزونه دي چې کوم انالیسس کیږي هغه نه په پته لګي اور تیار ټیبلټس تو تقریبا 500 XTC ټیبلټس مو جو دا ډانس والا ګولې وته خلک وایي. چې داسې یو ډاکټر دی او عمران نوم دی او دی چې کوم دی STC پیل ایون چې آل دو په نوجوانانو کې چې کوم دا پارټیز کوي او کوم دا معاشره کې نور غلط کینی پاسي ای کوم دا ډاکټر عمران ډیر زیات مشهور. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګوره کرائم کہانی. ګرانو مرګرو د ایکسایز پولیس 2000 وړاندې په ورسکروډ باندې یو ډیره زیاته غټه کاروایی کړې ده. په دې کاروایی کې د ایکسایز پولیس په زرګونو تعداد کې XTC ټیبلټس مونږ ته چې کوم عام زبان کې ورته مونږ د ډانس ګولې ویو هغه او ډیر زیات آیس او د دې ګولو یو کارخانه نیولې ده. د نننی ریپورت کې مونږ تاسو له دغه ټول تفصیل درکو خو یو خبره بل کو چې دا کارخانه کم سړی چلوله هغه ډاکټرو. زمونږ په معاشره کې ډاکټر ته کم مقام حاصل دی او د ډاکټر کار داوی چې هغه خلکو له صحت ورکوي د خلکو د صحت لپاره کوششونه کوي خو دې کې یو داسې ډاکټر گرفتار دی چې هغه معاشره د بګاړ طرف ته بوزي. دا ډېر تفصیلی ریپورت دی ضرور را سره وګورئ. ماجد خان تاسو را سره خپل تعارف وکړئ او پرون تاسو ورسکروډ باندې چې کومه کاروایی کړې وه د هغې ډیټیل لږ راته ووایئ ځکه دغه ډېره ښه کاروایی وه ستاسو. جی زما نوم ماجد خان دی. زه ETO کاونټر نارکوټکس اپریشن KPM او پرون چې کومه کاروایی شوې ده دا په 21/8 باندې زموږ د ایکسایز انټیلیجنس ټیم او سعود خان د دې په سربراهي کې په کارخانو کې یو کاروایی شوې وه. یو کاونټر په هغې کې تقریبا 500 کې قریب د XTC پیل دا ریکور شوي وو. هغه بالکل بلایند کیس وو. موږ د هغې فالو اپ شروع کړو. خپل ټیمونه مې اکټیو کړو. زموږ چې کوم انویسټیګیشن سټاف دی هغه جوریسډکشن د خیبر پولیس سټیشن نو هغې باندې موږ خپل چې کوم انویسټیګیشن طریقه کار دی کوم ساینسي طریقه کار او مختلف زاویو سره موږ تفتیش سٹارټ کو. موږ ته کلوز ملاوېدل شروع شو. د کاونټر چې کوم مالک وو هغه به چې کوم ځینه ټیبلټس راتله کله ورله په بایکس راتله کله په پیدل راتله. موږ دغه کسانو ریکي سٹارټ کړ. مختلف ټیمونو د انټیلیجنس ټیمو زموږ د نارکوټکس کنټرول وینګ والا ټیمونو هغه 15 ځل موږ هغه بایکس چې کوم د فالو کړه خو چونکې د فاصله ډیره ده مینس کې په مختلف ځایونو کې دی موږ نه ګډوډ شو. فاینلی دی موږ په ورسک روډ باندې چې کومه د پوش علاقه ده په دغه ځای کې د روډ د پاسه په پیله سټریټ کې یو کور هغه کور ته موږ چې کوم دی کې یو سپلایر هغه کور ته په ننوتو باندې موږ وکتل. مونږ خپل ټیمونه اکټیو کړو معلومات مو کړو هغه انفارمیشن چې کوم هغه زمونږ کنفرم شو. د هغه انفارمیشن کې ریکول د پر بیا چې په پرون کوم اپریشن وکړو دا زمونږ ټیمونه د پېښور تانی د خیبر او د ایکسایز انټیلیجنس دغه کاروایی مو وکړه. په دغه کور ورته نشو ویلې خو اجره ټایپ وا دا غي گیټونه بندو دنه به د کسان د شپې لګیو دی به پریپریشن کو دا مینوفیکچرینګ به کو دی سره یو ماشين خپل هغه آی تھنک چې د فارماسیوټیکل انډستری نه دی پرچیز کړو. د کی یو کس چې کوم دی هغه ډاکټر دی فارماسیوټیکل کوم مالک دی ایگزیکټلی چې کوم فارمیسی فارم डी کړی دا او جی هغه کس هغه به دا ټول فارمولیشن چې کوم دی هغه کو په دې کې مونږه یو روم دی داسې کړو چې ښکارېده به داسې چېرته ټیوشن سنټر دی یا څوک راځي سټډي کوي کالینو کارپیټ په یو روم کې او مختلف سکولونو کاپیانې دا پکې سکیټرډ داسې شو دپاره کړی چې شو دپاره او جی دې نه تاسو څومره ریکوریز کړي دي او څه څه ریکور شوي دي؟ دویم روم چې کوم هغه دی د دې مینوفیکچرینګ دپاره یوز کو. په هغې کې دغه مینوفیکچرینګ مشینو مختلف اکوپمنټس ور سره تقریبا 13,000 ګرام یا موږ ویلی شو چې 13 kg دا کیمیکلو
هغه کې مختلف شیزونه دی به چې کوم انالیسس کیږي هغه نه به پته لګي اور تیار ټیبلټس تقریبا 500 XTC ټیبلټس مو چې دا ډانس والا ګولې وته خلک وایي XTC ټیبلټ دغه 500 ټیبلټس او دې سره بیا یو تاسو ویډیو کې کتیم شي یو په نلماري و پاغي کې 2 کیلوګرام آیسو د دې آیسو بدی دا بدی کرش کول او سره چې کوم دا مختلف قسم کیمیکلز دي دا ور سره به فیلرزو هغه فیلر بدی ماشين کې دي او واچول دا غنه بیا مینوفیکچرینګ کېدو زموږ د اندازې مطابق تقریبا د 50,000 ټیبلټ مواد دا موږ ریکور کړی دي دا چې کوم فارماسیست دی کنه بیسیکلی کار هم د دوايانې جوړول وي د سوي دا د خ عمل چې کوم دی د په دې بد ځای کې سونه وخت نه استعمالي سونه وخت نه راځي سٹارټ کړی دی دی خو تقریبا وای چې و میاشتې زما وشو چې دلته زه لګیایم اور الریډي 2 فارماسوټیکل کمپنیانې دي دا غي نمونه اخیستي چې هغه سره زه ایز ا کنسلټنټ کار کوم او دا ځان له کارخانه کولو دا ځان له کارخانه چې کوم د په خپل لګیا دي هم دای مینوفیکچر کوي 2 ور سره ورکرانو اور دلته نه بدی بیا مختلف طریقو سره گاډو کې بایکس باندې هم سیټي کې دنه سیټي نه بار ایون موږ ته په انویسټیګیشن کې دام راغلي دي چې پنجاب ته هم دی سپلای خپل کوله دي ځنه د سوي چې د مطلب دا دونه وخت نه پدې ځای کې ودلته چرته پولیس کو نو راغلي دا پولیس سرچ اپریشن چی وی یو سبل زبدا وایم چې پولیس خپل کار خو ټیک ټاک کوي چونکه د شپې نا وخت دی مینوفیکچرینګ کو نو د شپې چې نا وخت شي په دغه ایریا کې او بیا لایټ هم اف وی بیا حجره غونته کې هم دا نو کې دې شي چې انفارمیشن نه پولیس ته ملو شي مونږ هم په دې باندې خپل خواريو کا او ډیر په مشکل باندې د چې کم سپلایرز دی هغه ډیر زیات خو هغه به مونږ نه چې مونږ به فالو کول ډیر مې بي هغه ته پته لګیدا چې مونږ پسې سوق دي نو موږ نه په لار کې ګډوډ شو زموږ ټیمز نه چې کوم دی هغه ګډوډ شو ننداپور صاحب دا کم ټیم چې تاسو نیولې د دې کې چې د دې کم مشر دا فارماسیست دی سو چې دی به دا سپلای کم زینو ته کوله دا وای چې بسم الله الرحمن الرحیم سعود خان ګندپور پروینشن انچارج ایکسایز انټیلیجنس بیورو دا چې مونږ کم ډاکټر کم دکې ملزم دی دکې نیولې دی هغه وای چې ما په تقریبا ډیلی 2000-3000 ګولۍ دلته مینوفیکچرینګ کوله بل ویلې چې دا به مونږ ډیفرنٹ خلکو ته کولې کارخانو کې مو ورکولې من کسان دکاندارانو ته دغه ته پنجاب پورې اسلام آباد پورې مو ورکولې حیدرآباد کې زیانو دغه خپل پیډلرز او غوته به ورغه کولې ور شفټ کولې را کولې خدای وای چې زما مثلا چې دغه کار کې تقریبا یو 7 to 7 months په دغه کار کې ولګیدو مثلا چې د کار لګیا د سچ کم ټیم سره باقاعده داسې ځای ونه جوړو د ماجد خان تاسو ته وایي چې لکه ټیوشن سنټر یې چاته احساس نه ورتلو زه خو به دا وایم چې مونږ خو په منانو باندې په هغه باندې چرسه هیروین نیسو خو اصلي جهاد چې کوم دی دا آیس دی دا HTC پیلز دي چې کوم معاشرې کې واړه ماشومان دي ورونه دي دا استعمالي دغه وجه نه کم سړي کور پلار مور ته تکلیف رسیږي اصلي جهاد دغه شی دی چې دا HTC پیلز آیس زما دا ټیم سرکل افسر ماجد خان دغه باندې تقریبا مونږ د 2 هفتونه لګیاو ډیلی ما خام شپې بخپل مو سره وترالو خو شی به نه برابرېدو کسان بل رالو کله بنه لاړو خو اخري بس الله تعالی موږ ته کامیابی راکړه موږ په دغه میشن کې کامیاب شو تاسو د ایکسایز کم پریس ریلیز جاری شوی پاغي کې لیکلو چې دی به د سټوډنټانو تم د شي تعلیمي ادارې حاصله دي زینو ته بالکل دا جی نو ته بیر کول کالجو ته بیر کول څومره واړه زمونږ ماشومان دي ورونه دي ټول ودغه شی استعمالولو ما خو دا هغه دی چې دا عوام تم دا اپیل دی چې دا مونږ ته د خلک مونږ ته دغه باره کې زیونه خی مونږ به ورځو هغه نوم به مونږ سره سیکریټي چا بناوټ کیږي چې دا معاشره پاکه کوجي عاقف خان تاسو سرکل افسر یې د ډیر وخت نه پدې منشیاتو خلاف کار کوي دا ملزمان چې کم دي دی به باره کې مونږ اوریدلې دي چې دا ډاکټر کم او د سره کم ورکرانو دی په خپل هم آیس کل او جی بالکل ټول نه پهله خو کیسر بھائی تاسو ډیره شکریا چې تاسو را لې ټایم هم راکو او تاسو په ساتت باندې موږ جنرال پبلک ته یو اویرنس میسج هم ورکو دا چې کوم کاروایی کړی دا په حق لاګه هم ورکو اصل کې دا تاسو چې کوم ډاکټر ذکر وکړو دا موږ ته ډیر وخت نه اصل کې مطلوب وو موږ ته به داسې آن اف مې اگرات لل انفارمیشن چې داسې یو ډاکټر دی او عمران نوم دی او د چې کوم د HTC پیل ایون چې آل دوت په نوجوانانو کې چې کوم دا پارټیز کوي او کوم دا معاشره کې نور
غلط کینی پاسي ای کوم دا ډاکټر عمران ډیر زیات مشهور وو موږ دا موریدلی دي چې ډیرو خلکو پر ډیماند باندې به هغه اس ټي سي پیل غوښتل چې کوم ډاکټر عمران جوړي دا چې پېښې لحاظ سره فارماسیست دی او د په د شي کې ډیر زیات هغه مهارت دی جوړولو کې ته خو د دې نقصاناتو نم خبر دي په خپل ولیس کې د سوي اصل کې دا خو جی د معاشرت یو ناسور دی چې د خلکو د بچی تباهي سبب جوړیږي نو دا نظام د باندې امپلیمنٹ کیږي د چې موږ کله دا ریډو کو د سعود خان په نگرانی کې ماجد خان هم موجود وو زم موجود ما د چې کله موږ کو ته په خپل هغه ټایم کې پنه شکیو سونه وخت نس کې د خپل آیس د خو بقول د دې چې کم د زه خو دوه درې کلونه په خپلم د شي کې هغه ما په خپل یوز کوم او مانوفیکچرینګ چې کم د درې سلو کلونه زه په دې کې انوالم کوم ورکران چې دی مور سره ورکران مور سره ایم ور سره جی اډیکټیو بالکل ماجد خان کوم عام محلو ته وګورو کو یونیورسيټانو ته وګورو هاستلو ته وګورو نو آیس او د ایکس ټي سي ټابلیټس استعمال چې کم ډیر زیاتیږي مستقبل کې د ډیر د روکتام د پاره تاسو ټیم سکی زمونږ نه او د اکثر الیز نه د عوام دا ګیلې چې دی کار نه کوي او دی خپل ذمہواریاں نه پوره کوي مونږ عوام ته کولیام دا وایو مونږ خپل هیلپ لاین نمبر چې کوم دی هم شیر کو کولیام وایو چې تاسو ته کوم ځای کې انفارمیشن وي تاسو ته پته لګي چې په دې علاقې کې په دې کوڅه کې په دې سیټي کې په د ټاون کې داسې یو ایلیګل کاروایی شروع ده یا مینوفیکچرینګ کیږي یا سپلای کیږي زمونږ په هیلپ لاین باندې دی کال کول شي ان شاء الله دا غي نوم او دا غي هیڅ قسم انفارمیشن بچاته نه رسیدا به زمونږه بالکل سی غیراس کی وي بل تاسو ته پوښتنه کو چې لکه مونږ سکو فردر زمونږ د وزیر اعلی صاحب طرف نه د نارکاټکس ایمرجنسي نافذ ده زمونږ سیکریټری صاحب زمونږ ډي جی صاحب هغه زمونږ د ډایریکټر نارکاټکس چې کوم دی جی ډیلی بیس باندې زمونږ کاروایي شروع دي مونږ خپل پلانز الریډي اسټابلیش کړی دي ډیولپ کړی دي چې په کم ځای کې با کم ټایم کم کاروایی کو او چرته بزو مونږ باقاعده انفارمیشن کلیکشن هم شروع دي مختلف هبز باره کې دا غي باره کې معلومات چې کوم دي زموږ ټیمونه لګیا دي هغه راغونډي مونږ سره داسې مختلف چې کوم مشهور سمګلران دي دا غي ډیټا هم چې کوم د مونږ سره الریډي راغلي د مونږ پاغي باندې کار سٹارټ کړی دی ان شاء الله ان قریب باغی باندې مونږ لاس اچو مونږ به خپل کاروایي په دې باندې زموږ چې کوم د ایکسایز ټیمونه دي دا به سٹارټ کوو د خیره دا ټابلیټس چې کوم دي او دا آیس چې کوم دي دا زیاتره ایجوکیټډ خلک استعمالي په تعلیمي ادارو کې تاسو پلانینګ شته داسې مخ کې چې یاره الته د روکتام د پاره داسې تقاریب وشي میټینګز وشي زموږ جی تقریبا په پېښور کې د 50 نه بره زموږ ای ټي او ریهابیلیټیشن دی مسعود الحق صاحب هغه او دغه ټیم ورسره موږ هم چې کوم دی په هغه سیمینارز کې مختلف انسټیټیوټ کې هغه کېږي لګیا دي زموږ د ترسډے په ورځ باندې هم یو سیمینار دی دلته یو نجی یونیورسيټي د پاغه کې مونږ خپل طرف نه اویرنس سیشنز چې کوم دی هغه کو لګیا یو کوشش کوو چې مختلف سایکولوژیکل سیشنز وشي کاونسلینګ وشي خو زموږ د جی چې کوم ورک فورس دی کوم سټاف دی هغه مونږ په ټول کې پی کې تقریبا یو نیم سل کسان لګیا یو مونږ دا وایو مونږ سره دی عوام هم په دې کې شریک شي دا د پیرنټس هم ذمہواری ده دا چې کم د دې ماشومان او د دې ینګ جنریشن کم رشتہ داران دي دا د دې هم ذمہواری ده مونږ سره د په دې سیشنز کې په دې سیمینار کې دی هم شریک شي چې دی ته هم لکه د دې ډرګز کم ساید افیکټس دي داغي اویرنس سره راشي او خپل بچو خپل جنریشن د دې د مستقبل فکر سره پیدا شي تاسو چې کم اویرنس کوي جی د لپاره د سوشل میډیا چې کم د سمره کردار دی زه دا وایم چې سوشل میډیا نن سبا دور کې ټول نه غټ پلیټ فارم دی او د دې کردار په اویرنس کې زم چې د دې نه غټ نشي کېدی الکترونیک میډیا دا سوشل میډیا دا موږ د سوشل میډیا چې تاسو لکه ټیمونه شو چې څومره دی موږ دا غي نه دا ایکسپیکټ کوو چې موږ سره په دې اویرنس کې شریک شي او دا چې کوم زموږ میسیجز دي دا د ټول عوام ته د ینګ جنریشن ته دا غي د مستقبل لپاره د دې ورسي ماجد خان تاسو هم ډاکټر یې دا چې کوم ملزم دی هغه ډاکټر دی لکه مطلب تاسو چې کوم بد کارونه کیږي دا غي روکتام د پاره یې تاسو هم ډاکټر یې دغه سړی هم ډاکټر دی چې تاسو وریدو داغه تاسو شرمندگی و چې هغه مطلب ډاکټر دی خو میډیسن جوړي ناغه بیان جی دا او چې زه په خپل په دوه فارماسیوټیکل کمپنیانې دی پاره کې کنسلټنټ یم
مخکې یو مشهوره کمپنی ده، زه نوم اخیستل نه غواړم، په هغې کې د منیجر هم پاتې دی. او نن سبا هر یو کس دا کوشش کوي چې په اسانه باندې ایزی ارنینګ وشي، خو تاسو ته پته وي چې کوم غلطه لار وي د هغې به غلط انجام وي. دا ډېر مشهور کول دی. او د دې د ډاکټرۍ به دا ویم چې لکه الله ورله یو سکل ورکړو خو نیګیټیو طرف ته روانو او الله دې مل شي جی بس دغه ویلی شو. ګرانو مرګرو د اکسایز د افسرانو خبرې تاسو واورېدې، واقعي چې دا هغې یو ډېره زیاته ښه کاروایي کړې ده. خو که مونږ وګورو نو نن سبا څه چې د وخت د سر نه یو خبره را روانه ده چې بس مونږ بچو باندې دا یو پریشر اچولی چې هغه به سبق وي، ډاکټر به جوړیږي، انجینیر به جوړیږي، CSS PMS افسر به جوړیږي. خو که دې شیز کې مونږ وګورو نو دې ټول کیس کې زیات غلط کردار چې کوم هغه د ډاکټرو پکار دا چې یو همغه خپل بچو ته دا یو وایو چې تاسو به ډاکټر، انجینیر، CSS PMS افسر جوړیږي، خو ورسره به یو ډیر زیات ښه انسان جوړیږي. او دویمه خبره چې مونږ له پکار دادي چې مونږ په خپل بچو باندې نظر ساتو، ځکه چې مونږ ټول خلکا د مهنګای د منډې دونه تیز کړیو چې بچو له ټایم نه ورکو. نو دا چې کله مونږ خپل بچو له ټایم نه ورکو نو نن سبا تاسو د اکسایز افسرانو دا خبره اورېدې چې دا XTC ټیبلټس او د آیس دا وبا چې کم دا نو دا ټول د تعلیم یافته خلکو طرف ته روانه ده. په دې کې تعلیم یافته الکان او جنکې چې کم دي هغه انوالو دي، هغه د دې نشیان دي. نو خپل بچو له ډیر زیات ټایم ورکول پکار دي او خپل بچو نه د کامیاب انسان سره یو ښه انسان هم جوړول پکار دي.